الله رب العالمین د ایمان د دولت دا هر چاته نه ورکوي. جناب نبی کریم علیه السلام مبارک فرمای چې الله رب العالمین دنیا هر چاته ورکوي، خو د ایمان او د اسلام دولت او دینداری الله پاک هغه چاله ورکوي چې کوم الله پاک ته خوښ وي والله ته ګراني. اوس دغه ایمان کمال ته ورسیږي او د دغه ایمان چې کوم لذت او مټاس دی هغه بنده محسوس کی. دا به کله کیږي؟ جناب نبی کریم علیه السلام مبارک فرمای درې خصلتونه چې په کم انسان کې پیدا شو، درې صفتونه، هغه به دغه صفتونو د وجه نه د خپل ایمان مټاس او مزه هغه محسوسي. حضور علیه السلام مبارک فرمای لومبنې هغه خصلت او صفت چې د هغې په وجه بنده ایمان مټاس هغه محسوسي، فرمای من کان الله ورسوله احب الیه مما سواهما. چا د چې الله رب العالمین او د الله پیغمبر د ما سوا هر چا نه زیات محبوبي، دغه سړی به د ایمان مټاس محسوسي. اوس د الله رب العالمین سره د هر چا نه زیات محبت، د الله د پیغمبر سره د هر چا نه زیات محبت دا بنده ته کله حاصل دی؟ نو دا چې کله د انسان د الله رب العالمین او د الله په مقابله کې د بل چا د خبرې مقابله راشي، نو دغه ټیم کې د بنده امتحانی چې دی د الله پاک رضا ته ترجیح ورکوي او کنه دی د بل چا رضا لټي. د الله رب العالمین د پیغمبر یو حکم، یو مسله، یو وینا ذکر شي او د بل چا خبره مقابله کې راشي، نو بیا به پته لګي چې د دې بنده د الله رب العالمین د پیغمبر سره زیات محبت دی او که د بل چا سره زیات محبت دی. د بل چا رضا لټول غواړي، کو د الله د پیغمبر سره د محبت اظهار کوي او د هغوی رضا لټول غواړي، نو د دواړو محبتونو پته به په مقابله کې لګي. هغه ټیم کې به اندازه کیږي چې آیا محبت د چا سره سیوا دی. بیا فرمای جناب نبی کریم علیه السلام مبارک فرمای وان یحب المرء لا یحبه الا لله. د الله رب العالمین د رضا د پاره به د محبت چې د چا سره می، تعلق او رواداری چې د چا سره می، دا به خالص د الله رب العالمین د رضا د پاره، دا به د نورو مقاصدو د پاره نه تعلق نه ساتي، د نورو مقاصدو د پاره تعلق نه ساتي، خالص د الله رب العالمین د رضا په بنیاد باندې به د تعلق خلکو سره او رواداری دا به قائم ساتي. دا دویم صفت دی. او دریم نمبر حضور علیه السلام مبارک فرمای وان یکره ان یعود فی الکفر بعد ان انقذه الله. دی با د ایمان نه بعد کفر ته واپسی خوخ نه گنی، انتهایی دا غینه به دی متنفری او داسې دا غینه به نفرت کی او ځان لري ساتي، لکه فرمای کما یکره ان یقذف فی النار، لکه څنګه چې جهنم ته اور ته غورځېدل نه دی خوخ، دقه شانتی د کفر نه به نفرتی. نو حضور علیه السلام مبارک درې علامتونه، درې خصلتونه بیان کو. یو خصلت چې د الله رب العالمین او د الله د پیغمبر سره به د هر چا نه زیات محبتي. دویم نمبر که د چا سره تعلق او محبت دی هغه به صرف د الله رب العالمین د رضا په بنیاد باندې، د نورو مقاصد په بنیاد باندې بنی. او دریم نمبر د ایمان او د اسلام د دولت نه بعد کفر ته واپس کېدل، دا به ورته انتهایی ناخوښي او دینه به دومره نفرت او ناخوښوالي لکه چې جهنم ته اور ته غورځولی کېږي، د هغې نه څومره نفرت دی. اوس دا درې خصلتونه چې په چا کې راله، نبی کریم علیه السلام مبارک فرمای دی به د ایمان مټاس او مزه دا به دې محسوسوي.